یو طلاق یافته ښځه دا خبره لیکي چې د خاوند سره د ښځې طلاق په څه وجه باندې وشو او ښځو ته ډېر یو اهم پیغام ورکړی دی چې د خاوندانو سره چېرته هم ضدبازي نه کوئ. خاوند ته به دا خبره چېرته هم نه محسوسوئ چې ګنې زه ستا په کنټرول کې نه یم او زه ستا د کنټرول نه بهر یم. په دې باندې خاوند ته ډېر زیات په ضد کې راځي او د هغې په وجه باندې هغه څه هم عمل کولی شي، څه هم فیصله کولی شي. هغه ښځه لیکي چې کله زما د خاوند سره واده وشو نو د واده نه تقریبا 6 کاله بعد د خاوند سره زما هغه تعلقات خراب شو. زموږ یو زوی هم موجود دی خو حالات په هغه ټایم کې خراب شو چې کله خاوند به ماته لږ شانته کې غوسه شو نو ما به ته دا خبره محسوسوله چې ګنې زه ستا په کنټرول کې نه یم او زه د ستا د کنټرول نه بهر یم، زه خپله خودمختاره یم، ته په ما باندې حکمونه مه چلوه، ته په ما باندې کنټرول مه راوله. کله چې دا خبره ما د خاوند ته محسوس کړله نو په هغه ځای کې زموږ په منځ کې اختلافات ډېر زیات سیوا شو او همیشه دپاره چې لږ معمولي خبره به وشوله نو دا ښځه وایي چې ما به بیګ بستره ورسره راواخېسته او زه به سیده لاړم د پلار کور کره او ما به ورته وویل چې بس ما له طلاق راکړه، زما ستا سره وخت نه تېرېږي، ما د ځان آزاده کړه. خاوند به ډېر زیات خفه و په دغه ټایم کې ویل چې ګوره لږ په خبره باندې ځان پوهه کوه، دا خبره داسې نه ده چې په کومه طریقه باندې ته دا خبره کوې. کله چې به زه د پلار کور ته لاړم هلته به ما دا قیصه وکړه نو زما خویندو او ورونو به زما د خاوند ته کالونو ټلیفونونه شروع کړل، ورته به لګیا شو، خبرې به ورته واورولې او ډېر زیات غوسه به پرې وکړل. دغه طلاق یافته ښځې لیکي چې کله ما خاوند ډېر زیات یوه ورځ تنګ کو نو هغې ما ته په خپله باندې بیګ بستر راکړه او ما ته ویل چې ځه زما د کور نه وځه، مهرباني وکړه بس ما معاف کړه. چې کله زه کور ته لاړم او کور کې مې دا قیصه وکړه نو هغې په ما باندې کیس وکړو. چې کیس یې را باندې کله وکړو نو زه جیل ته ولېږلم. چې کله دغې د خاوند 3 میاشتې په جیل کې پروت و نو د دې خاوند کور والا د ښځې ته وویل چې دا کیس دې واپس واخله. هغه ښځې وایي چې ما په دغه ټایم کې محسوس هم کړه چې زه په غلطه باندې یم، خو دغه ښځه وایي چې زما د کور خلکو محسوسولی ما سره داسې چې تا سره ناانصافي کېږي، ته په حقه باندې خو ستا د خاوند په ناحقه باندې دی. حالانکې دا ښځه په خپله باندې دا خبره لیکي چې زما خاوند ما سره چېرته هم داسې ناانصافي نه ده کړې، هغه چې به څه کول زما د رویې د وجې به هغه داسې چل کول. خیر هغه کیس وایي موږ واپس واخیستو، جیل نه هغه آزاد شو، 3 میاشتې موږ حالات ټیک وو. د هغې نه بعد بیا وړوکې شان مسله راله، بیا ما بستر راواخیسته او د پلار کور ته لاړم. چې کله هلته کې لاړم نو یوه هفته بعد د دې ښځې د خاوند بیمار شو او کال یې پسې وکړو چې زه په هسپتال کې پروت یم، زما خواله راشه. خو دې ښځې ته خلکو ویل چې دا هسې ډرامه کوي، مه ځه ورله خواله. ما وایي زړه غوښتله چې لاړ شم هسپتال ته او د دې تپوس وکړم، خو ټول کار دلته کې د دې ښځې د دې کور والا وران کړی، د دې د مور پلار وران کړی یا د دې د خویندو وران کړی دی. هغې به ما ته محسوسوله داسې چې مطلب ټول ناانصافي کېږي، صرف زما څه کېږي او زه په خپل ځای باندې ټیک یم خو دې ښځې د خاوند په خپل ځای باندې ټیک نه دی. خیر چې کله دا د هسپتال نه راغلی نو د سړي د طرف نه دې ښځې ته صرف او صرف د طلاق لیټر میلاو شو. ښځې ویل چې لکه مطلب دا څنګه چل وشو زما سره. هغه ښځه وایي چې په دغه ټایم کې خو زه متفقه نه وم په دې ډیسیژن باندې او په دې خبره باندې، خو بیا هم وایي ما ګڼله داسې چې دا دې راشي او زما نه دې معافي وغواړي او ما دې واپس بوځي، ما له طلاق نه راکوي. په دغه ډیسیژن باندې خو یې اګري نه وم، خو مطلب هغه ضد او انا په منځ کې ما ته راغلې وه. خیر دغې کور د خلکو هم دې ښځې ته وویل چې ته طلاق واخله، قیصه په دې ځای کې ختمه کوه، ما له د طلاق مشورې راکړي. بس وایي زه هم په جذباتو کې رالم، لاړم عدالت ته او کیس مې پرې وکړو چې دا دولت اور سړي مال راکړي. په دغه ټایم کې د ښځې د حیرانتیا څه انتها نه وه چې خاوند ویل چې دا ټول هر څه دې له ورکوي، زه صرف او صرف د دې ښځې نه طلاق غواړم، دا دې په دستخط وکړي او زما نه دې ځان خلاص کړي. وایي زما هوش په دغه ټایم کې والوتو چې قیصه خو زما له طرفه ټوله ورانه. دغه ځای کې د دواړو طلاق وشو. هغه ښځه وایي چې زه اوس په سرو سترګو ژاړم او هغه خلک په ما پسې خنداګانې کوي چا چې ما له د طلاق مشوره راکړې وه چې دې خاوند نه یې طلاق واخله. ښځه وایي چې اوس هغه خپل بل واده کړی دی او زه د خپل زوی سره اوسېږم کوم چې د 7 کالو دی. د خاوند د طرف نه چې د زوی دپاره څه راځي اوس په هغه باندې ګزاره کوم. هر څوک ما له پیغورونه راکوي، په کور کې رونه هم، په کور کې خویندې هم، خویندې چې کومې دي هغه ښه باعزته په ښه طریقې سره واده شولې او هغه هم خوشحاله دي، اوس په ما پسې خاندي چا چې ما له د طلاق مشوره راکړې وه. ښځه سر تندی ټکوي چې ټوټل غلطي خو زما وه، خلکو ما له غلطې مشورې راکړې، د خپل کور خلکو ما له غلطې مشورې راکړې. دا ښځه لیکي دا خبره چې چېرته هم د خاوند او د ښځې په منځ کې چې کومه رشته وي په دې کې د دواړو کورونو خلک دې مداخلت نه پیدا کوي. بیا سپیشلي د ښځې چې کوم کور والا خلک وي هغه دې پکې بیخي هغه ښځه د خپل کور یا د مور پلار یا د رونو دغه خبره دې بالکل چېرته نه اوري، ځکه چې همیشه دپاره به هغه ته داسې فیل کوي چې ته په ټیکه باندې ستا د خاوند په غلطه باندې دی، ستا د خاوند دا کور خلک په غلطه باندې دی. ګنې بیا به ستاسو دغه هم حالي. ښځو ته مکمل طور باندې دغه پیغام ورکړو. زما دا ویډیو چې څومره هم فیمیل ګوري، خواتین ګوري، هغه دې په دې خبره باندې ځان پوهه کړي چې خپل کورونه په خپل لاس باندې چېرته هم وران نه کوي. خپله رایه راسره کمنټ کې شامله کړئ. انشاءالله ملاویږي د ویډیو کې تر هغه د مال راکړي اجازت. د الله په امان.